پنځه ځایونه داسې دي چې په هغې کې دنیاوي خبرې کوم انسان وکړي نو الله جل شانه یې د 80 کالو نیک عملونه ضایع کوي او بربادوي. سوچ کوئ 15 ځایونه او دغه 15 ځایونه داسې دي چې زه دا وایم زما دا نظر دی چې موږ او تاسو پکې مبتلا یو. موږ او تاسو ټول په دغه مرض کې مبتلا یو، په دغه لویه ګناه کې مبتلا یو چې په دې سره زموږ او ستاسو د 80 کالو، یو روایت کې 50 کاله راځي، بل روایت کې 40 کاله راځي چې د انسان نیک عملونه څومره نیکۍ چې د خپل ژوند کې کړي د الله جل شانه مکمل ضایع کوي او ختموي، بربادوي. 15 ځایونه کم دي. اولنی کوم انسان چې په مسجد کې دنیاوي خبرې قصې پیسې کوي الله جل شانه به دغسې انسان د 80 کالو عملونه ضایع کوي. ګورئ ورته، سوچ کوئ د خبرې ته. زموږ او ستاسو مشران، کشران، ځوانان ټول په دې کې مبتلا دي. په مسجد کې چې موږ او تاسو کینو، مسجد ته رادننه شو، موږ او تاسو دنیاوي قصې پیسې را یاد شي، دنیاوي خبرې موږ او تاسو سره یاد شي، مړی ژوندی موږ او تاسو په مسجد کې را یاد شي، روغ او بیمار چې دی هغه موږ او تاسو په مسجد کې را یاد شي. سوچ کوئ د خبرې ته. ډېره نازکه خبره ده. موږ او تاسو لاس یو په مسجد کې بس قصې م شروع کړي، که اودس ته ناست یو د اودس په ځای کې لګیا یو قصې کوو، که په مسجد کې ناست یو د ذکر او د تلاوت په ځای باندې موږ او تاسو دنیاوي قصې پیسې شروع کړي. ورپسې دویم نمبر په جنازګاه کې خبرې کول. جنازه ده او ته لګیا یې قصې پکې کوې، خبرې دې شروع کړي. ګوره دا زه داسې خبرې تاسو سره نن شیر کومه چې موږ او تاسو څوک به وایي چې زه په دې مرض کې مبتلا نه یم. نن موږ او تاسو وګورو که نه چې موږ لاړ شو جنازې ته، تلي جنازې ته یو، الله جل شانه ته د دغې مرده جرګه پیش کوو، په جرګه کې تللی یو. اول ته کې چې موږ میلاو شو خپل مړي ژوندي پکې موږ ته رایاد شو، او پلان کې په خیر چېرته یې غیب شوی وي او دا دی وغه دی او ډېر وخت خوشو لیدلی مې نه یو، څنګه پلانې کاروبار دی څنګه دی، و پلانې څنګه دی، و پلانې څنګه دی. هلته کې به امام صاحب لګی بیان به شروع کړی او خلک به په غم کې په تکلیف کې وي، او دلته کې به موږ او تاسو خپلې قصې رایادې شي. کوم انسان چې په جنازګاه کې خبرې کوي، تلی جنازې ته دی، اول ته دغه لګیا دی، مړي ژوندي کوي او خبرې کوي، بکواسات کوي، د دغسې انسان به الله جل شانه د 80 کالو نیک عملونه ضایع کړي. ورپسې دریم نمبر د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع دی، او د قرآن تلاوت شروع دی. په دغه دوران کې ته لګې کړتې کې خبرې کې، الله جل شانه به د 80 کالو نیک عملونه ضایع کړي. او قرآن کې الله صریح حکم دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن ویلی کېږي، خبردار کله چې قرآن ویلی کېږي خپل اوازونه بند کړئ، په خاموشۍ سره قرآن واورئ، دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. دا د الله حکم دی. نو کله چې د قرآن تلاوت یو قاري صاحب د تلاوت شروع کړی، جمع ولاړ د تلاوت شروع دی، په MP3 کې وغیره کې ویډیو کې تلاوت شروع دی، خاموشي اختیار کا، تلاوت بند شو، د هغې نه پس خپلې خبرې وکړه، که نه د الله غضب به درته متوجه وي. او دریم نمبر کله چې اذان کیږي نو د اذان په وخت کې د خپله خوله بنده وساته، کړتې مه کوه، خبرې مه کوه، که نه الله جل شانه به د 80 کالو عملونه ضایع کړي. دې خبرو ته سوچ کوئ. نن سبا چې اذان شروع وي موږ او تاسو لګیا یو فیسبوک کې سکرولینګ کوو، سوشل میډیا ګورو، فلم، ډراما، الله دې معافي وکړي، ډېر په بله باندې روان یو. 5م نمبر د علماو په مجلس کې ناست سي، ته عالم نه علما ناست سي او ته لګې کړتې دې شروع کړي، خبرې کې بکواسات دې شروع کړي. د علماو په مجلس کې چې کېناست سي، عالم نه خاموش کېنه، علما چې څه وایي هغې خولو ته ګوره، هغې اوره، په هغې باندې عمل کوه، خپله به کړتې نه کې، کنی الله جل شانه به دې د 80 کالو نیک عملونه چې دی دا ضایع کړي او تباه و برباد به کړي. او بیا زه دا خبره کوم که نه چې دا 15 خبرې خو ډېرې عامې دي. سوچ کوئ که موږ او تاسو د نن نم د دې خبرو اورېدو نه پس هم د دې نه توبه ونه ویسته او د دې نه پس موږ او تاسو په دې عملونو کې مبتلا یو، دا ډېره خطرناکه خبره ده. ځان ته لږ سوچ وکړئ، اول ستا عمر څومره دی، بیا ته ځان ته سوچ وکړه تا په دې خپل عمر کې د بلوغت نه واخله تر اوسه پورې نیک عملونه څومره کړي دي. نیک عملونه خو پرېږده، تا د مونځ څومره اهتمام کړی دی، تا نه مونځونه څومره قضا شوي. یعنې مقصد زما د خبرې دا دی چې چېرته زموږ او ستاسو 80 کاله عمرونه، بیا د 80 کاله نیک عملونه چې هغه بیا موږ او تاسو دا ټک پک کړي، هغه رانه په دې کې لاړ شي، نو ګوره ډېره خطرناکه خبره ده، ډېره خطرناکه خبره ده. او دا صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نن ما تاسو سره شریک کو. دا ستاسو ذمهواري ده، تاسو واورېدو، تاسو پې عمل وکړئ. 15 ځایونه دي، خاموشي اختیار کا، چپ اوسېږه او خپله دې پې عمل وکړو. دا دې ذمهواري ده چې دا نیکه خبره دا د ثواب په نیت باندې نور مسلمانانو ته ورورسئ. نور مسلمانان
د دغې خطرناکو خبرو نه چې دی دا بچ کې محفوظ کې په دغه ثواب کې ورسره تم شریک کې. الله جل شانه دې په اول ماله بیا تاسو له د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. دغه پیغام خامخا شریک کړئ او الله جل شانه دې مونږ او تاسو د داسې عملونو نه وساتي چې د هغې نتیجه دغومره خطرناکه مونږ او تاسو بیا میلاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.